الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قیامت غټ غټ علامات دا رسول جمعونه مونږ بیانو واړه علامتونه د نبی علیہ السلام دنیا ته راتګ دا په خپله د قیامت علامت وجه د هغې دا ده چې څو پورې پیغمبر علیه السلام دنیا ته نه وی راغلی نو هغې پورې مطلب قیامت ځکه نه راتو چې اخرني نبي راتلل حقیقت و یقیني او نبی علیہ السلام به فرمایل انا والساعة کهاتین دا دوه ګوتې به داسې کړې ما او قیامت داسې راغلي مطلب چې زه رالم په ما به قیامت داسې جوخت دی لکه دا دوه ګوتې چې یو بل ته جوختې دي او یا بعضې محدثین وایي د دوه ګوتې چې یو ځای کړي نو دا یوه د دې بل نه لږه مخکې ده دا بله وروسته ده نو مطلب زه ترې دومره مخکې یم او دومره راپسې وروسته دا دې پسې دا ګوته چې ده داسې پسې قیامت را روان دی بیا واړه واړه علامتونه چې وخت نه به برکت ختم شي او په سرزمین عرب کې به سرسبز و شادابي پیدا شي نن سبا وګورئ هلته شنه شنه بوټي پیدا شوي او د مسند احمد یو روایت دی وایي د مکې خېټه به وڅیرلی شي د مکې خېټې ته ګوره تش سورنګان دي پکې او دغه شان د مکې غرونه به د اسمان څخه خبرې کوي بلډینګونو ته ګوره چې د اسمان څخه خبرې کوي که نه کوي نو دا او ګانه بجانه به عام شي دم د قیامت علامات دي او بدترین خلق دا به معزز وګڼلی شي ولې د هغو د شر نه د بچ کېدو لپاره لکه داسې خلق به د هغو قدر هم کوي خو صرف دې وجې نه چې هغو به د عزت لایق بلکې دې وجې نه چې یاره که دا عزت ولا نه ورکوي نو بیا به راته څه ضرر رسوي شر به راته رسوي او زنا به عام شي شراب به عام شي دا هغه د قیامت هغه علامتونه دي او مال غنیمت دا به ذاتي مال وګڼلی شي نو دا اجتماعي اموال چې څومره دي د خلکو مالونه اجتماعي اموال سرکاري اموال دا خلک به داسې استعمالوي لکه دا چې ردي ذاتي دا ټول غټ غټ علامتونه دي د قیامت او دا یو علامت دی چې قاتل د به دا پته نه لګي چې دا سړی زه ولې وژنم هغه چې کم وجلی کېږي غریب ته به هم دا پته نه چې زه په څه کې مړ کړم دا نن سبا چې تاسو د احوال ګورئ جومات کې دماکه ده د عالمانو په مجلس کې دماکه ده نو دا اوس دا چې کمې کس کوي هغه ته هم دا پته نشته چې دا ولې کوم او هغه چې کم کسان لاړو نه غریبانانو ته هم پته نشته چې څه جرم من کړی نو دا ټول د قیامت علامات دي خو غټ غټ علامتونه ما تاسو ته ویلي چې یو په هغې کې ظهور مهدي چې امام مهدي صاحب به راځي په یوه جمعه ما په دې بیان کړو په هغې پسې بیا خروج دجال بیا مې یو جمعه په هغې بیان کړو بیا مې نزول عیسی علیه السلام چې عیسی علیه السلام به ځمکې ته راکوزېږي نو د عیسی علیه السلام راکوزېدل او په هغې باندې قرآني آیتونه دا مستقل موضوع ما ذکر کړی عیسی علیه السلام چې کله د دجال قتل کی نو په دې ځمکه باندې به امن او امان شي وزه د
خروج یاجوج ماجوج خبره کوم. دام په غټو علامتونو کې یو علامت. نو چې کله دجال ختم شي نو مسلمانان به د عیسی علی السلام په سربراهۍ کې خد امن ژوند تیری او بیا به عیسی علی السلام ته وحی راشي چې زوس یو بل ازمایش راوستون کې. دا یاجوج ماجوج دا ګوره عام د انسانانو نسل دی، د نوح علی السلام د زوی د یافس اولاد دی. او دا خبره ملري نه ده چې د دې سن نسل دې طرف تم شته عام انسانانو سره کېدې چې مونږ یې نو رايونو، خو هغه اصل چې کوم شرپسند یاجوج ماجوج دي نو هغه صد دی ذوالقرنین چې کوم بادشاہ او ذوالقرنین بادشاہ هغه چې کوم دیوال والد نو دیوال ناغه طرف ته دي. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض. دا خلق ستانه د ذوالقرنین په باره کې تپوس کې نو دا یو بادشاہ اوس دې تفصیل ته نزو چې دا په کم دور کې او په کم وخت کې او بهرحال دا یو بادشاہ دی او قرآن ذکر کړی دی. نو چې قرآن د چا ذکر وکړي نو معلومه ده شو چې خی یقیني بادشاہ تیر شوی دی. نو دا یو ځل مغرب الشمس ته رسېدلی چې کوم ځای کې نور پرېوځي. نو ګوره یاد ساته چې د نور پرېوتو مطلب دا نه چې هغه ځای کې نور پناه کېږي، مطلب دا دی چې مخې ته اوبه وي او نور داسې ښکارېده لکه پرې سمندر کې چې ډوب شو. نو د نور پرېوتو ځای ته هم رسېدلی حتی اذا بلغ مطلع الشمس، کوم ځای نه چې راخیږي هغه ځای کې نو مشرق تم تللی دی او مغرب تم تللی دی. اول ته چې کله لاړو د مشرق ته نو هغه خلکو لباس نه و، لکه مطلب د نور او د هغو په مابین کې څه ستر نه و، څه ځنګلي شان خلک به اوس هم ډېر خلک د افریقې په جنګلاتو کې لغړ پاتې کېږي. نو دا ټوله تذکره دا قرآن کړې ده. نو دغه بیا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. نو چې کله د مشرق او د مغرب نه وزګار شو نو دا سکندر ذوالقرنین د یو قوم خواله راغی چې دا د دوه غرونو ترمنځ آبادو، د یو بل په خبرو نه پوهېدو، ولې چې د باچا جبه بدل و او د هغه خلکو جبه بدل و. وس دا کم ځای دی نو دا معلومات نشته. قرآن چې کم سیز مبهم پرېښی بس هغه مبهم پرېږده، ډېر په هغې پلټون پسې مه ګرځه. ما نه بل ورځ یو کس تپوس وکړو وایي لکه په یوه زمانه کې به ډېر پیغمبرانو، لکه ابراهیم علیه السلام هم پیغمبر و، په هغه زمانه کې لوط علیه السلام هم پیغمبر و. نو ظاهره خبره ده چې د هر پیغمبر شریعت د بل نه مختلف په عقیده کې او په نظریه کې خو ټول انبیا یو دي. هر پیغمبر دا ویلي ان اعبدوا الله ربي وربكم، چې تاسو دغه الله عبادت زما رب دی او تاسو رب دی. په عقیده کې د قیامت په عقیده کې د باس بعد الموت په عقیده کې مطلب دا دی چې د الله د ذات په باره کې د تمام انبیا یو عقیده ده. خو مونږ طریقه شوه یا داسې بعضو عبادت په بعضو شته او په بعضو نشته، داسې بعضې شریعت کې خوړل حلال دي حرام دي. نو دې کې د شریعتونو کې فرق و. نو ظاهره خبردار اوس کېدی شي چې د ابراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام په شریعت کې اړو فرق نه. خو ما نه یو کس تپوس وکړو چې د لوط علیه السلام چې دی نو دا به هغه نه بل چا کړی. ما نه چې کوم کس تپوس کوي خو ډېر هوښیار او ډېر اهل علم کس دی. نو هغې ویل چې د ابراهیم علیه السلام چې کم علاقه کې اوسېده نو دغه علاقې والا خو په ابراهیم علیه السلام ایمانو. نو چې دا به د اردن ته راغی نو اردن کې خو لکه د لوط علیه السلام جغرافیه داسې و چې هغه ځای کې نو چې دی به دلته راغی نو دلته به بیا د چا شریعت منو د ابراهیم علیه السلام که د لوط علیه السلام. نو د دې جواب خو ما دم کولی شو چې یاره کېدای شي د هغو په شریعت کې فرق نه و. خو ما هغه ته دا ویل یاره والله اعلم دا علم ما څه نشته. نو د دې جواب به داسې ځکه کوي چې دا خلک په غیر ضروري خبرو کې نښي. د دې څه ضرورت دی؟ خو بس صرف دومره یقین ساتل پکار دا الله تعالی انبیاو الله تعالی طرف نه راغلیو او دا انبیاو زموږ په ټولو باندې ایمان دی او ټول د دنیا نه د الله په حکم سره کامیاب تللي دي. د قیامت پر ورځ به تمام انبیا کامیاب راپاسي، کله چا سره ډېر امتیان دي او کله چا سره لږ دي. نو بهرحال موږ هم د ذوالقرنین په باره کې ډېر نه ننوځو چې دا د کوم زمانې او دا چې دی نو دا اوس د چې دا دیوال کړی دی یاجوج و ماجوج په کوم ځای کې کړی دی. خو بس قرآن چې ذکر کړي دي
نو داسې چې حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا ان تجعل بيننا وبينهم سدا. و ای ذو القرنین دی قوم وتویل کې دې چې ترجمان په ذریعہ وتویل ویلي مخکې خو قران ویل چې ول په خبرو نه پویدو. آیا موږ تاسو د پاره د څه چندرا جمع نه کو چې ته زمونږ د یاجوج او ماجوج په مابین کې دیوال جوړ کې ولی چې مفسدون فی الارض دا خو ډېر فسادیان دي. نو راځي دلته فسادونه کوي نو دا غینه خداره چې زمونږ د دیو ترمنځ دیوال وي. نو سکندر ذو القرنین وته جواب ورکو چې تاسو د کار وکئ چې مالغه الله تعالی فاعینونی علیه بقوه اجعل بینکم وبینهم ردما. تاسو صرف په رجالو په ذریعہ د قوت په ذریعہ افرادی قوت پکار دی مالی ما سره ز بچای ما سره ضرورت نشته. نو چندیر علم کوي او صرف سړی را سره یوځای شي نارینه افرادی قوت یوځای شي زبستا سره دی په مابین کې دیوال جوړ کوم. نو اوس ګوره دا غر دی او دا غر دی. نو د یو غر سوکه ده او د بل غر سوکه ده. نو دې دا منځ کې چې کومه لار ده خلا ده نو دای د وسپنې د دیوال نه دای دا غر د سوکې پورې دا دیوال جوړ نو هغه ته لار بند کړه او به د دیوال ته چې کوم نه نو آتونی زبر الحديد حتى اذا ساوا بين الصدفين د وسپنو دا ټوکړي چې کله په دې مینس کې ولګولې لکه اوس مثلا دا غر دی او دا غر دی او دا مینځ د وسپنې دیوال نه ډک نو بیا چې کوم دی نو زبر الحديد چې کله ولګاو نو وره وته بل نو بیا په دبره چې کوم دی نو حتى اذا ساوا بين قال انفخوا عليه وسو ته پوکې وکي د ور ناغه وسپنې ته لاندې نو ور بل کو دا وسپنه سره شو او د برنه په تانبه چې کوم دی قطره تانبه پر اولی کړه یو د وسپنې خخت یو دغه ولګي بلاکونه او د بره منګ خخته ولګاو بیا په سیمټ ولګاو الته وسپنه ولګاو د بره په لکه د سیمټو په ځای په تانبه پرې خو هغه مضبوط دیوال. یاجوج ماجوج هغه طرف ته پاتې شو او انسانان دې طرف ته پاتې شو. دا یاجوج ماجوج روزانه کوشش کوي چې دا دیوال مات کړي دې طرف ته راوړي لیکن الله تعالی د دینو په اوسو خبرو کې عقل اغسته یو دا چې دیو دغه دیوال په سینختی دي د دنیا ته دراتلو بل لار نه لټای کېږي چې په بل لار هم راشي والله تعالی ته دا عقل اغسته دې دیوال نه علاوه بل لار دنیا ته دراتلو لپاره نه لټای. دا عقل ته الله تعالی اغسته یو دوی مدار چې روزانه پر دیوال کې لګیا یو نبی رسول الله سلام وي معمولی د سیدغه اشاره کړي و چې دومره سورې په دیوال کې کړي دی ګوره. نو روزانه دی پر دیوال کې دا سورې کوي او بیا وی ما خام چې کله ستړي شي وي ز سبب ولا بیا راشو نو چې سبا ولا راشي کنه نو چې سبا ولا راشي دیوال بیا د سره شوی. مثال زم دی وی جرګې دی یو درې میاشتې موږ به جرګه کوله نو هغه د یاجوج ماجوج دیوالو نو ځان من به ستړی کو جو خبره بم زه ته ورسوله زلیر علی شین کړه هغه نمبر چې اوس په موبایل کې ګورم هم را باندې تیار راځي نو چې سار له بیا لاړو خبرې ته بیا به سره خدای پاک بیا هم به کوشش وکړو بیا هم سزا لراو سو چې بل نو اخر کې موتل مرسم د یاجوج ماجوج دیوالې خو سزا د مراولو او چې سار لګورو بیا د سره نو خبرې موږ ته ټولې زبانی یادې شوې چې دا اوس دا کس د خبره د کم ځای نه شروع کوي په کم ځای کې ټوخې کوي او په کم ځای کې بیا غاړه تازه کوي غار سره د معلوم شي ار سره د یادو نو بهرحال دا یاجوج ماجوج چې دي نو دا دیونه الله عقل اغسته دی یو دا چې کم دیوال له نو دین علاوه بل لار نه لټي یو دوی مدار چې ماخام دا دیوال نیمګړی پریدي خدا نه کې چې دوه حصو کې تقسیم شي یو حصہ د ماخامه پوری کار وکړي نو دا یو حصہ به د شپې کار وکړي اور ټیم پکې ولګي نو دیوال به ماتي خو الله دې دا عقل اغسته او چې کله قیامت ته نږدې وخت نو په دغه دیوال باندې به دیو قادر شو دا دیوال به مات کی او دا وخت به د عیسی علی السلام په دغه وخت کې به عیسی علیه السلام د دجال له قتل نه فارغ شوی او دنیا کې به امني
نو په دغه وخت کې به دا یاجوج ماجوج دا دیوال چې دی نو دا به مات شي او دا به د دنیا طرف ته راوځي. بحر تبرستان وای دا دومره غټ دریاب دی چې د یاجوج ماجوج د اولنۍ ډله پې ورتېره شي نو دا به تې وبس کی او تیریږي به اخرنی چې راورسي نو اړو دا پته به هم نه لګي چې په دې ځای کې یو غټ سمندر به دوی تش کړی دومره. او په هغه وخت کې چې څومره مسلمانان د عیسی علیه السلام سره ملګري کېدی شي نو هغه به عیسی علیه السلام د ځان سره کوهي طور ته بوځي. نو چې څنګه په دجال نه الله تعالی مکه او مدینه بچ ساتلې ده نو دغه شان د یاجوج او ماجوج نه به د کوهي طور الله بچ وساتي دغه ځای ته به نشي او د خلکو فصلونه به برباد کی دا او به ارسه به ختمي کی پس مګه کې به فسادات وکړي. او بعضی روایتو کې دام دي چې اندازه د سره ټول مسلمانان خو د دنیا ټول مسلمانان خو د عیسی علی السلام سره نشو مرګري کېدي وای کېدي چې په دغه وخت کې کم مسلمانان د عیسی علی السلام سره نه مرګري په خپل علاقو کې نو کېدي چې په دغه وخت کې دغه کورونه الله تعالی دغه لپاره مضبوطی قلاګانې وګرځي دی و د چا کور ته نشي ورننه وته نو چې مسلمانانو ته بس نقصان نشي رسوله وای په دغه وخت کې بدیو اسمان طرف ته غشې پری چې اسمان طرف ته غشې پری دي نو هغه به د یینو نه ډک راشي نو به زوی هغه نعوذ بالله الله تعالی واغم قتل شو نعوذ بالله داسې یو فساد به وکړي. نو بیا به عیسی علیه السلام د الله نه سوال وکړي چې دا فتنه اوس ختمول غواړي نو الله تعالی به په دې باندې یو بیماری راولي په دې یاجوج او ماجوج باندې په دې باندې او ګوریا ساته چې ګورې د قیامت پر ورځ باندې بردیو سه حساب کتاب هم کیږي دا انسانان دي ګورې سه حیوانات نه دي څنګه چې د عام انسانانو نه سوال جواب کیږي د څه بردیو نم کیږي. دا په مشکات شریف کې یو حدیث دی نو پاغي کې دا لیکلي دي چې حدیث کې دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې جهنم ته به څومره خلک ځي جنت ته به څومره ځي وي د دې اندازه تاسو دې نه ولګوي چې په زرو کې به یو کس جنت ته ځي او دا 999 به جهنم ته ځي. لکه دومره تناسب دی لکه دومره په کثرت سره خلک به جهنم ته رواني نو چې 999 جهنم ته روان دي نو داغي په نسبت یو به جنت ته روان جنتیان کم شو کنه نو په دې صحابه ډېر زیات وو چې تا خو ډېر ګران حساب دی دا لکم خوش قسمت لري چې په 1000 کې یو دې طرف ته بچ نو الله تعالی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل و یاد ساتئ چې په دې جهنم ته بیا کم کسان روان دي نو په دې کې به د عام خلک څومره یاجوج ماجوج به پکې څومره نو چې په دې عام انسانانو کې جهنم ته یو کس د عام انسانانو نه روان نو دا 999 به د یاجوج ماجوج نو مطلب دا عادت به الله تعالی د چانه پوره کوي د یاجوج ماجوج نو صحابه له خوشاله شو ځخل نو دا ما په دوره تفسیر کې د قران په تفسیر کې ما ویلو نو موتل مل چې دا ولنې مې وایو نو په خوا کې هغه کس ناستي نو هغه ډېر افسوس وکړ او دا را چلے کو چې دا ډېر ګران ده لکه څنګه چې صحابه په دې خپه شو نو چې بیا ما کله ویل مال چې نبی رسول الله په بل حدیث کې بیا دا فرمایلی چې دا زیات تعداد به جهنم ته راتلونکو د یاجوج او ماجوج دي او انسانان نو بس هغه کس زر سی غلی شانی ویل خو ما وارد مال خندام راوځو زه خدای دې هغه زموږ د سر صدقه کې وجه مونږ ته خلاص نو بیا مال خندام را له خبره حل نو دا دومره عجیب خلک سوال دا پیدا کیږي چې دیو ته خو سکندر ذوالقرنین په وخت کې دیوال والے شوی دی نو د محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وته ولې چې الله تعالی خو هغه قوم لا عذاب نور کې صبر جو د نبی نه ایتله نو ما خو تاسو ته وی کنه چې دیو ته د پیغام د رسیدو سمانی نشته ردی طرف نه خدا غو بهر ته دراوتو معنی دغه دیواله والله په نور زوین عقل بن کړي نو کې دې شي چې د الله تعالی پیغام دیو ته په مختلفو ذرایو باندې رسیدل یو او دویمه خبره دا د کچاته د انبیاو پیغام وم نه رسی نو د قیامت پر ورځ الله په سکه رانی سي توحید کی وحده لا شریک توحید عقیده دا د فطری عقیده دا د ازمکه او اسمان وای تا نه لید دا نور سپوږمۍ نه لیدو چې دا چا پیدا کړی دي نو او تاسو لا چې بار راوته نو په الله باندې ایمان لا سکه چې غشي بار ولي وي مونږ الله نعوذ بالله قتل کو شهید نعوذ بالله نو لہذا په دې عقیده کې به الله رانیس نو بهرحال دا یاجوج ماجوج باندې به بیماری راشي نو دا بمړ شي
نو بیا به په ځمکه کې د خپې د ایښودو ځای نه او دا به پراته نو الله تعالی به یو خدایي مرغۍ راولي او هغه به چې کوم دی نو هغه به اوچتای او یو نامعلوم مقام ته به وړي خو د دیو هغه بدبویي او هغه به دومره ډېرې چې بیا به عیسی علیه السلام دعا وکړي او په هغه دعا سره به الله تعالی دا ټوله ځمکه پاکه او وایي د دیو نه چې کم غشي او د غشو لیندې پاتې شوي دي و ډېر وخت به مسلمانان د هغې نه ورونه بلی دومره ډېر هر څه به دې پاتې شوي نو دا یوه فتنه ده چې دا فتنه به ختمه شي نو دا هم د عیسی علیه السلام په ژوندانه د هغې نه پس به عیسی علیه السلام وفات شي او د نبی علیه السلام سره مدینه منوره کې په روضه کې خواته دفن شي د دې نه پس یو بله فتنه ده چې هغې ته دخان وایي لوګې دا غټې غټې نښې دي وایي دا لوګې به راښکاره شي په دې ټوله دنیا کې او دا لوګې به تقریبا 40 ورځو پورې 40 ورځو پورې چالیس ورځې به دا لوګې او د دین به مسلمانانو ته صرف دومره تکلیف لکه یو عام سړی ته چې زکامي معمولی او منافقین او کافران به د دې لوګي د لاسه مړه خو به نه خو لکه د بېهوشۍ په حالت کې وي دا دومره غټ غټ علامتونه به دا خلک کیني خو ایمان به بیا هم نه راوړي دومره به زړونه سخت شوي نو 40 ورځې به لوګی دا دخان دام یو غټ علامت دی نو د عیسی علیه السلام نزول دجال داغې نه پس یاجوج ماجوج او داغې نه پس دخان د دې نه پس یو بل علامت دی او هغه علامت چې دی نو هغه طلوع الشمس من مغرب دی د قبلې د طرف نه نور راختل د دې په باره کې دومره یاد وساتئ احادیثو کې دومره راغلي دي چې په کم سار باندې د انور د قبلې نه راخیږي دغه شپه به اوږدی وایي دومره به اوږده شي چې که څوک په دوران سفر کې به تنګ شي چې خدای سار کېږي که نه موږ خپل سفر شروع او مخلوق به تنګ شي نو دا به علامتي چې ګوره خیال کوئ توبې وباسئ ځکه استغفار وکړئ وایي په دغه وخت کې به ډېر خلک توبه وباسي الله تعالی طرف ته به توبه طایب شي ځکه چې دا شپه اوږده شوه او نه تېرېږي نو ګوره اندازه خړه ده او په دې کې به ناڅاپه نور چې دی نو دا به د قبلې د طرف نه راوخیږي خو رڼا به خړی لکه نور چې دا تندر نیولی سورجګرهن چې وته وایي په داسې انداز کې وایي خو ګوره یاد ساته چې نور د دې قبلې نه راوختو د مغرب د طرف نه د دې دومره اوږدې شپې نه پس نو دا به بیرته په خپل ځای لاړ شي او بیا به ژوند په خپل طرف شروع شي بیا به خپل طرف نه ځي راځي خو توبې دروازه بنده شي اوس دې نه خو څه نشته که څوک مسلمان دی دا مسلمان او که څوک کافر دی نو دا کافر شو اوس په کم وخت کې چې دا انور راخیږي نو په دقه وخت کې به الله تعالی د صفا واخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون نو په کم وخت کې چې د انور راخیږي په دقه وخت کې به الله تعالی د صفا د غونډۍ نه یو حیوان پیدا کړي یی به حیوان لیکن خبرې به د انسانانو په شان دي کوي او دا به په ځمکه کې لکه چې څومره د انسان نظر دی دومره په رفتار سره بځي او چې د چا کافر په خوا تیریږي د هغه په تندي به د کوپر مهر لګي او د هغه مخ به توریږي او د مسلمان په خوا چې تیریږي نو ولې توبې دروازه خو بنده ده نو چې کم کافر دی د هغه مخ به توریږي او چې کم مسلمان دی د هغه مخ به سپینېږي د دې حیوان په تیرېدو دا به دومره په سرعت او په تیزۍ سره په ټوله دنیا کې وګرځي اوس بعضو روایتو کې دا راځي چې د انور به اول راوخیږي وروستو به دابه راښکاره شي یا دا دابه به اول راښکاره شي او د انور دا حادثه به وروسته وشي خو دا به بلکل یو بل ته نږدې دا علامت به ښکاره شي درې خسفه دي لکه مشرق کې به بعضې کورونه او خلک په ځمکه نه نوځي مغرب کې به نه نوځي او نبي علیه السلام ویل یو به په جزیره عرب کې نو درې نښې دا شوې او د هغې نه پس اخرنی چې کوم دی نو اخرنی نښه هغه نار دی اور دی وایي د دې جنوب د طرف نه دا طرف جنوب د دې د طرف نه به یو اور راوځي نو د مدینې منورې او د جزیره عرب په نقشه کې شمال طرف ته شام دی نو چې د جنوب نه اور راوځي نو دا خلک به روان کړي شام طرف ته او شام هلته کوم طرف ته دی شمال طرف ته دی نو دا اور به په خلکو پسې ورپسې
او خلک به ترې نه خلاصېږي منډې به ترې وایي او چې کوم ځای کې خلک ستړي شي او شپه شي نو چې هغه ځای کې خلک آرام کوي نو دا اور به متصنه وي دا اور به ورته په انتظار لکه د چوکیدار ناست نو خلک به د هغه ځای نه را په مخه کړي ټول به شام ته بوځي او چې شام ته دا خلک ورسي نو دا اور به ختم شي هغه ځای کې به بیا په شام کې به خلک دا به چې دی نو بیا د خپل کلو علاقو یادونه به وله راشي نو څه خلک به په شام کې پاتې شي او څه خلک به خپل وطنونو ته واپس شي دا غټ علامتونه دي لس د ظهور مهدی نه پس ما تاسو ته حساب کړ یو خروج دجال بل میرته نزولی عیسی علیہ السلام او بل چې کوم دی نو یاجوج ماجوج او څلورم نمبر دخان او پنځم نمبر طلوع شمس من مغرب او داغه سره دابه شپږ شو او وم اتم نهم دا خسف دی دا پزماګه کې چې نه نوځي دا درې علامتونه په جدا جدا وخت کې کیږي دی وجه نه جدا جدا حساب شو او لسم نمبر ور دا غټي لس نخې دي د دې د نخو نه پس به په بعضو روایتو کې راځي چې 120 سال بیا هم د انسانان ژوند دي خدا به غټ غفلت وخت مسلمانان به الله ختم کی او د عام کفار چې دا به پاتې شي او بیا به دا خلک په خپل ژوند کې دومره مستی چې اړو دې خبرو ته به سوچ نه الکه دا اوس څومره نخې ښکاره شوي دي نو مونږ کې څه بدلی راغلی دی بدلی نه راغلی هغه خلک به دومره غټې نخې ویني هم به پې څه پروا نه او خپل سور به ژوند تیری خو بس وای ناڅاپه به یو आवाज ښکاره شي په دغه وخت کې به مسلمان نه ټول به کفار پاتې یو आवाज به ښکاره شي نو اول به خلک د دې आवाज په تجسس کې چې دا د کم ځای نه دی او ورو د आवाज ترخیږي به دا आवाज ورو تریخ شي کړکدار بشي او په خلکو به بهوشي وراشي نو وروسته پته ولګي چې دا د اسرافیل علیه السلام شپېلې او دا غینه پس و شپږ میاشتو پورې به دا شپېلې وهلې کی او دا غي سره به دا خلک چې کم دینو د ځمکې نظام به درهم برهم شي د اسمان نظام به درهم برهم شي تر دې پورې چې دا شیطان بم ختم شي تمام ملائکه او فرشتي بم ختم شي دا سلور فرشتي چې دا بم ختم شي یو ملک الموت چې دا چې په اخر کې پاتې شي ټول به ختم شي و یو ملک الموت به پاتې شي نو دته به الله فرمایي ځان نه روح لري کا او کم انسانان چې مړ دي نو دا روحونه خو هم نو پاغو بم بهوشي شانتاري شي نو روحونه به مود شي 40 سال به تمام دنیا خاموش شي یو ملک الموت پاتې ردا بم ختم شي الله به لمن الملك اليوم دې تمام کائنات کې به आवाज ولګي چې څوک دې بادشاہ بس نو څوک بر جواب نه نو ولله الواحد القهار نن بادشاہي چاره نن د الله دا جمله په دوه ځل ویل کی یو په دغه موقع باندې چې په دې مقدس مکه څوک پاتې نه دي او یو چې بیا دوباره اسرافیل علیه السلام شپېلی وي او دا خلک دوباره د قبرونو نه راپاسي نو بیا به الله ویلی من الملک اليوم وسوای د چا بچای دا نو دا تمام عالم بہت आवाज کوي چې لله الواحد القهار وز د الله بچای د الله نه باسي وبل چا بچای نشته زما محترم دا په احادیثو کې د قیامت احوال لغلی د قیامت نه مخکې علامتونو د قیامت احوال چې دا ما تاسو ته په مختصر حالات سره ذکر کړ نو دا ټول حالات په موږ باندې را روان دي نو دې لپاره تیارې پکار دی الله دې موږ سره فکر پیدا کړي دا غفلت دی الله زموږ نه لري الله دې موږ په دین راولي د ګناهونو دې الله موږ وساتي نو د دې لپاره موږ دا تذکرې کوو چې یو د عقیدې په اعتبار سره دا خبرې زموږ په ذهن کې او خی یقیني تور دا پختګۍ سره دا خبرې زموږ د عقیدې خبرې دي چې به تور عقیده کاغه وخت موږ یو کني خو چې اوس خو په عقیده یې کړ زموږ نو یو دا د عقیدې په بنیاد بل دا د یاره په بنیاد چې موږ پزله کې یاره پیدا شي الله دې وکړي زموږ بزلونو کې دې خبرونه یاره پیدا شي اخیری خبردار چې ان شاء الله نن ماخام زموږ ختم القرآن زموږ چې دلته تفسیر شروع شوی روزانه به موږ لګ لګوایو او هغه الحمدلله اختتام ته ورسېدو او ماشاءالله د محلې زموږ ډېر مشران کشران نوجوانان پای کې شرکت کوي زموږ زیاتره طلبه کرامي پکې هر کال به موږ درې سپارې ویلې تقریبا هغه طلبه پکې څه فارغ شوي هم دي او مدرسې نه تللي هم دي څه موجود هم دي نو بهرحال هغه قرآن چې دی نو هغه الحمدلله الله تعالی سر ته ورسو
نن د ماښام نه پس به نو چې څومره حاضرین دي تاسو تم زمونږ د طرف نه او زمونږ د محتمیم صاحب د طرف نه ټولو ته دعوت دی چې تاسو ماښام خامخا حاضري وکئ راشئ یو مختصر بیان به بیا به تفسیر اخیرنی صورتونه درې او د هغې نه پس به مختصر مطلب د مدرسې لږ احوال او کارګزاري او بیا پسې دعای او بیا به انشاءالله ځئ او چې څومره محلې والا دي چاته اطلاع میلاو شوه نو تاسو زمونږ د طرف نه نمایندګان یې او تاسو به نورو ته وایئ یارانو دوستانو ته ووایئ په خپلو کورونو کې قریبي رشته دارانو ته ووایئ رای ولئ دې محفل له چې راشي ډېر ملګري به داسي چې اوسه پورې به دا مدرسه نه لیدلې دې علاقه کې به نو تاسو هغه ټول خلک دلته راولئ او مونږ زه شوم محتمیم صاحب شو اساتذه کرام شو خاص کر دا محلې والا شو نو مونږ به لکه د میزبانانو په شان د کوربنو په شان به د میلمنو ته ودرېږو ښه په ناره باندې چې هر یو زمونږ بار نه راغلی میلمه هغه کیني هغه ته ځای میلاو شي د هغه اکرام وشي د هغه اعزاز وشي نو انشاءالله ټول به داسې کوو که نه او په دې لارو کوڅو کې خیر دی نن به چې کوم دی نو مطلب که میلمانه د بار نه راځي د ګاړو ماړو زمونږ څه انتظامي نو خیر دی مونږ به لږه ګزاره کوو که نه کله کله سړی حیران چې یاره دا ګاډي د کوم ځای نه رالو دا خلکو میلمانه نو چا به بې ځای ودرولی د چا د کور مخې ته به یې ودرولی نو څنګه چې مونږ په دستاربندۍ کې دا ټول کلی د میلمنو استقبال کوو ګورې خلک دې نه ډېر متاثره دي ماشاءالله زمونږ د دې علاقې د اعزاز او د اکرام نه چې دا په دستاربندۍ کې چې دا څومره په زرګاو خلک راځي نو د دې کلي علاقې د محلې او د لارو کوڅو کې د هر ماشوم د لوی ورکوټي د هر یو د رویې نه دا خلک ډېر ښکلی تاثر وي و یاره دا مدرسې ولا په حق ورکړي د دې علاقې لاله دا خلک کې قدر شته او په حقیقت کې شته پکې نو لہذا په نن ورځ هم که داسې څه چا بې ځای ګاډی ودراو څه په لاره کې یا خوا دې خوا نو لہذا ټول به مونږ راتلونکو میلمنو ته هرکلی وایو او مرحبا خوش آمدید به ورته وایو او مونږ به میزباني کوو انشاءالله الله دې مونږ ټول ته عمل نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الله زمونږ د عقاید او زمونږ د نظریاتو حفاظت وکړي دا څه کم ختم القرآن چې را روان دی الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي زمونږ دپاره د ویونکو دپاره د اورېدونکو دپاره د کلي علاقې دپاره د مدرسې دپاره د پوره عالم دپاره الله د هدایت ذریعه وګرځي او ته رانه پرې راضي شي الله د خپل رضا ذریعه وګرځي الله زمونږ نه راضي شي زمونږ نه راضي شي او دقه تفسیر او دا د قرآن دا ټکي زمونږ دپاره د مغفرت ذریعه وګرځي نور څه اعمال زمونږ سره نشته الله دا زمونږ د بخښنې ذریعه وګرځي په آخرت کې هم د دې د برکت زمونږ اعزاز او اکرام وکړي او په دنیا کې هم الله زمونږ اعزاز او اکرام وکړي وصلی الله